رمضان مبارک په میاشت کې د تلاوت معمول جوړوي، د تلاوت ډیر زیات اهتمام کوي، ځکه چې رمضان مبارک میاشت داسې ده چې دا د نزول قرآن میاشت په دغه میاشت کې قرآن کریم را نازل شوی او خوش قسمته سړی هغه ده چې هغه په دغه میاشت کې ډیر زیات تلاوت وکړي، د تلاوت اهتمام وکړي، ځکه چې استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس ګومن حفظه الله د هغه د معمول ده چې کوم کسان د دنه بیعت دي د هغه سره تعلق ده بیا هغه ته وایي کته چیرته حافظ وي بیا د رمضان مبارک نه بغیر عام معمول مطابق کم از کم یو سپاره تلاوت ده ضروری ده، او کوم کس چې حافظ نه وي د هغه لپاره یو پاو یا نیمه سپاره ده ضروری ده، او بیا چې کوم کسان رمضان مبارک کې حافظان وي د هغه لپاره خو 15 سپاره تلاوت هم کم ده، او بیا چې کوم کسان د قران کریم ختم کوي دغه لپاره خو د قران کریم ډیر زیات تلاوت کول پکار دي، او غیر حافظ کم از کم دغه لپاره یو سپاره رمضان مبارک کې تلاوت کول دا هم ضروری دي. نو پکار ده چې مونږ تاسو د رمضان مبارک په میاشت کې د تلاوت ډیر زیات اهتمام کوو، د تلاوت کوشش کوو، او ځکه چې په دغه میاشت کې لس ورځې د اعتکاف ولې د کوشش کوي د اعتکاف عموما معتکفین حضرات تلاوت ډیر زیات اهتمام کوي، په ورځ کې لس سپاره 15 سپاره بلکې موږ بزرګانو په ورځ کې به قران کریم ختم کوو، نو نن سبا که قران کریم نه کې ختم لس سپاره 15 سپاره د تلاوت معمول معتکفین لپاره ضروری ده، او هر سړی ته پکار ده چې موږ د تلاوت معمول جوړ کړو، خپل عادت جوړ کړو، حافظانو ته هم پکار ده چې هغه د تلاوت معمول جوړ کړي، اسه پر رمضان مبارک کې هر عبادت قابل قبول خو تلاوت یو داسې عمل دی چې الله تعالی په دې باندې ډیر زیات اجر ورکوي، ځکه چې د تلاوت دا د الله تعالی په یو لفظ باندې لس نه کوي ورکوي، من قرأ حرفا من القرآن فله حسنه ولا حسنه بعشر امثالها، یو الف نه د الف په دې باندې الله تعالی لس نه کوي ورکوي، او بیا حافظ قرآن دغه الله تعالی کومه درجه ورکړي ده، من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاج يوم القيامه، الله تعالی به د قیامت پر ورځ باندې د مور پلار ته تاج ور پسر کی، دومره غټه ده داسې الله تعالی د دغه ډیر زیات فضایل بیان کړی دي. صحیح مسلم کې حضرت ابو امامه باهلی رضی الله تعالی عنه نه دا روایت نقل شوی ده، امام نبی علیه الصلاه والسلام نه درویدلی دي، فرمایي چې تاسو په کثرت سره قران کریم تلاوت کوئ، ځکه چې د قیامت پر ورځ باندې به قران کریم د یو ویلون کی شفاعت کوي، دغه به سفارش کوي، نو قران کریم چې څوک وایي قران کریم په خپل د یو ویلون کې سړی سفارش کوي، څومره غټه خبره ده چې د قیامت پر ورځ باندې د موږ بل سفارش نه وي، یو قران کریم داسې چې هغه د موږ سفارش کوي، نو د قران کریم ډیر زیات اهتمام کوي، معمول جوړ کې خصوصا د رمضان مبارک په میاشت کې هر سړی ته پکار ده چې تلاوت ډیر زیات اهتمام کوي.